السلام علیکم زما نوم شایان خان دی. زه نن راغلی یم تاسو سره په یو نوې بیمارۍ سره چې ډېره خطرناکه ده او هغه دومره خطرناکه ده چې هر کال په میلیونونو خلک چې کوم دی د هغې نه مړېږي. دین علاوه دومره خطرناکه بیماري نه ده، خو د هغې نه چې کوم دی پریونشن ډېر زیات آسان دی. که چېرته د هغې نه خپل ځان بچ کړی شي نو هغه په اسانۍ سره د دې نه بچ کېدی شي. دین علاوه که چېرته په وخت باندې هغې علامات وپېژندی شي او هغې علاج په وخت باندې شروع شي نو هغې نه بیا هم خلک بچ کېدی شي. او که چېرته د هغې نه په وخت خبر نه شي، د هغې علاج په وخت ونه کړی شو نو هغه بیا خلک مرګ ته رسوي. اوس هغه کومه بیماري ده، د هغې وجوهات څه دي، دین علاوه د هغې علامات څه دي، او اخیره کې اهمه خبره چې د هغې نه به موږ ځان څنګه بچ کوو. اوس شروع کوو ملیریا. تو ملیریا انټروډکشن انفیکشیس ډیزیز، دا موږ سره یو انفیکشیس ډیزیز دی، مطلب د جراثیمو د وجې جوړیږي، لکه بکټیریا د وجې، وایرس د وجې، دین علاوه پنجای د وجې چې کوم ډیزیز جوړیږي دا هغې ته موږ انفیکشیس ډیزیز وو. اوس دا موږ سره د سره د وجې جوړیږي، دا موږ سره یو پیراسایټ د وجې جوړیږي. کوم پیراسایټ؟ کاز بای پلازموډیم پیراسایټ. یو پیراسایټ دی چې هغې نوم دی پلازموډیم. اوس د ده کې پلازموډیم کې دننه نور کلاسونه دي او پلازموډیم پلسیپوریم پکې کامن یو پیراسایټ دی. د هغې د وجې موږ سره یو بیماري جوړیږي چې هغې ته موږ ملیریا وو. اوس تک ملیریا، هاو ډز ملیریا سپریډ؟ ملیریا موږ سره څنګه سپریډ کیږي، د یو انسان نه بل انسان ته څنګه خورېږي، دین علاوه نور څنګه سپریډ کیږي. نو د بایټ اف ان انفیکټډ فیمیل انوفیل ماسکیټو، یو ماسکیټو دی چې هغه فیمیل ذات دی، د دین علاوه هغه چې کوم دی یو انفیکټډ پرسن باندې بایټ وکړي، د هغې نه بعد هغه خون چې کوم دی سک کړي او د هغې د وجې هغه ماسکیټو هغه انفیکټډ شي. اوس دغه ماسکیټو لاړ شي او بل انفیکټډ بل هیومن چې کوم دی هغه بایټ کړي او هغه خپل چې کوم پلازموډیم دی هغې کې دننه هغه انسیکټ کړي، دغه پلازموډیم دننه لړ شي او خپل پروسس شروع کړي او ملیریا کاس کی، دې سره دا سپریډ کیږي. دین علاوه تھرو ټرانسفیوژن، ټرانسپلانټیشن، پریګننسي. اوس یو کس دی هغه انفیکټډ دی او هغه خپل بلډ چې کوم دی ټرانسفیوژن کوي، هغه خپل بلډ ورکوي یو بل کس ته چې هغه هیلتي دی، د هغې په ذریعې سره هم ملیریا سپریډ کیږي. دین علاوه بل ټرانسپلانټیشن، یو کس دی هغه خپل آرګن ټرانسپلانټ کوي، کډنی ټرانسپلانټ کوي یا لیور ټرانسپلانټ کوي، دین علاوه بل آرګن ټرانسپلانټ کوي او هغه انفیکټډ دی، هغه انفیکټډ دی او بل کس ته چې ورکوي هغه هیلتي دی، نو هلته چې لاړ شي نو به ملیریا کاس کیږي. دین علاوه پریګننسي، یو مدر دی هغه پریګننټ ده او هغه چې کوم دی انفیکټډ ده د دې ملیریا نه. اوس د دې چې کوم بچی دی نو هغې ته ملیریا چې کوم دی ټرانسفر کیدی شي. اوس د دې ملیریا ساین اینډ سیمټمز څه دي، د ملیریا چې کوم دی علامات څه دي؟ نو اول های پیور، ډېر زیات ډېر ګریټ پیوري او هغه ګریټ چې پیور چې کوم دی هغه مسلسلي کمیږي نه، دین علاوه کله کمیږي کله زیاتیږي. د دین علاوه سویټینګ، ډیر زیات سویټینګ راځي، په بنده باندې ډیر زیات خوالي راځي او د دین علاوه هیډیک، ډیر زیات سر درد دی په انسان باندې. دین علاوه پیټیګ اینڈ ویکنس، کمزوري خلکو باندې او ډیر زیات ستړیوالی. د دین علاوه نازیا اینڈ وومیټینګ، خلکو ته زړه خرابېږي او الټۍ ورله ورځي. دین علاوه لاس اف پیپټایډ، د لوږې محسوس کېدل، دا انسان د لاس شي ختم شي. د دین علاوه ډیفیکلټي بریثینګ، په ساه اخیستو کې چې کوم دی دا پرابلم پیدا شي، مسئله پیدا شي، تکلیف پیدا شي. دین علاوه انکانشیس، انسان سوچ نشي کولی، انکانشیس لیول ته لاړ شي. دین علاوه سیجر شي، الکټریکل اکټیویټي انسان کې دننه چې کوم پریزنټ دی نو هغه ډیر زیات سیوا شي. دین علاوه انیمیا، انیمیا مطلب د بلډ چې کوم دی ډیر زیات کمی ورته راشي. ولې کمی ورته راشي؟ ځکه چې دا پلازموډیم چې خپل لایف سایکل کوي نو دا په دې آر بي سي کې کوي، ریډ بلډ سیل کې کوي، د هغې د وجې ریډ بلډ سیل دا رپچر کیږي او انیمیا شروع شي، بلډ کمی پکې پیدا شي. دین علاوه جانډس، جانډس زیړې پکې راشي، زیړې پکې ولې راشي؟ دغه آر بي سي چونکې رپچر کیږي د هغې د وجې په لیور کې دننه بیلیروبین جوړیږي، د هغې بیلیروبین د وجې زموږ سکین کلر چې کوم دی آی کلر دا موږ سره زیړ شي، یلوش شي، د هغې د وجې جانډس شروع شي. اوس اهمه خبره چې د دې ملیریا نه به موږ څنګه پریونشن څنګه کوو، ځان به ترې نه څنګه بچ کوو. نو اول سلیپ انډر ماسکیټو نیټ، موږ له پکار
پکار دی چې مونږ ماسکیټو نیټ کې چې کوم دی دا سلیپ کو او د کیږو ماسکیټو چې کوم جال هغه کې او د کیږو دین علاوه یوز ماسکیټو ریپیلنٹ مونږ چې ماسکیټو کوم دوايان دي کیمیکل دي سپری وغیرہ دین علاوه دا نور څومره سيزونه چې دي هغه مونږ له یوز کول پکار دي د دین علاوه لانګ سلیو کلاثینګ مونږ چې کوم سلیو دي دین علاوه نور چې کوم سلیو دي دا مونږ له لانګ پر خودل پکار دي سپیشلی هغه جوړو د پاره چې مونږ د شپې کوم هغه دین علاوه کیپ ډور اینڈ وینډو سکرین مونږ چې څومره ډورز دي او وینډوز چې کوم دي دا مونږ سکرین پکار دي ریموو سټیجنټ واټر بهر سایټ نور چې کوم ولاړو بری او هغه کولاو دي هغه خو یا بندول پکار دي او یا هغه مونږ لري موکول پکار دي ختمول پکار دي دین علاوه سیک ارلی ټریټمنټ که چېرته داسې علامات ظاهر شو په انسان باندې نو هغه له پکار دي چې هغه خپل ټریټمنټ طرف ته متوجي شي دا ډیره اهمه بیماری. والسلام.